اللہ رب العزت فرمائی قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ. اے پیغمبرہ ته زما دی بندگانو ته اوایا هغه بندگان چې دی په خپلو ځانونو باندې ظلم کړی دی، هغه بندگان چې دی د الله رب العزت نافرمانی کړې ده، هغه بندگان چې دی عمر د الله رب العزت په عصیان کې تیر کړی دی، په ګناهونو کې خپل ژوند تیر کړی، هغه بندگانو ته اوایا لا تقنطوا من رحمت الله، د الله د رحمت نه مه ناامیده کیږئ، د الله د رحمت نه مه مایوسه کیږئ. ټیک د ستا ګناه به ډیره وي، ټیک د ستا عصیان به ډیر وي، ټیک د ستا نافرمانی به ډیره وي، خو الله رب العزت هغه ذات دی چې د رحمت دا زمونږ په عصیان او په نافرمانی باندې غالب دی. الله رب العزت هغه ذات دی چې د مغفرت زمونږ په ګناهونو باندې حاوی دی. نو فرمای لا تقنطوا من رحمت الله، د الله د رحمت نه مه مایوسه کیږه، د الله د رحمت نه مه ناامیده کیږه. ان الله یغفر الذنوب جميعا، بشک الله هغه ذات دی چې کوم ټول ګناهونه بخي، ټول چې څومره د انسان خطاګانې دي، چې څومره ګناهونه دي او دی په هغه ګناه باندې خپیمانه دی، دی الله رب العزت نه مغفرت وغواړي، الله رب العزت په ده باندې د خپل مغفرت دروازې کولاوي کی، دی په خپل رحمت کې راونغاړي او د ده بخنه او مغفرت وکړي. بل ځای کې الله رب العزت فرمای نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم، اے پیغمبره زما بندگانو ته خبرتیا ورکا هم زه هغه بخونکی مهربانه یما. نو وقتاً فوقتاً الله رب العزت په قرآن کې په مختلفو مقاماتو کې دغه تذکره کړې ده چې د الله رب العزت رحمت او د دې وسعت او د الله رب العزت مغفرت دا د په غضب باندې غالب دی، دا د په قهر باندې غالب دی. که یو انسان دی هغه خطاکار دی، د نه ګناه وشوله او بیا دی په صدق دل سره توبه وباسي او الله ته جړه فریاد وکي، الله رب العزت د بخنه وکي. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمای چې کله دویمه حصه شپه تیره شي الله رب العزت آسمانی دنیا ته راشي او بیا بندگانو نه تپوس کوي څوک شته مغفرت طلب کوونکی چې زه مغفرت وکما، څوک شته داسې سوالی چې زه د هغه سوال پوره کما، څوک شته داسې غوښتونکی چې زه هغه ته ورکړه وکما او د ده مغفرت وکما. او یو روایت کې راځي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي وایي دوه څاڅکي داسې دي چې هغه الله رب العزت ته ډېر زیات محبوب دي. یو هغه څاڅکی د اوښکې چې دا د الله د یرې نه توی شي، دا الله رب العزت ته ډېر زیات خوښ او محبوب دی. یو هغه څاڅکی د وینې چې هغه د الله رب العزت په لار کې د جهاد په میدان کې د انسان د وجود نه توی شي، دا څاڅکی الله رب العزت ته ډېر زیات محبوب دی. او چې کله بنده د الله نه د مغفرت طلب او تقاضا وکي او الله نه مغفرت وغواړي، الله رب العزت ورسره د رحم و کرم معامله کوي. الله رب العزت دومره رحیم ذات دی، دومره کریم ذات دی چې په معمولی خبره باندې په معمولی بهانه باندې د انسان مغفرت کوي او د بخښنې فیصلې کوي. یو واقعه راځي، یو لوی محدث دی، ټول عمر چې کوم دی احادیث زده کړه کړې ده او بیا د هغې ښودنه کړې ده. فرمایي چې کله هغه وفات شو چا په خوب کې ولیدل، تپوس ترې نه کوي چې شیخ صاحب تا سره الله رب العزت کومه معامله وکړله او څرنګه عمل یې در سره وکړو. شیخ صاحب وایي چې زما خو د الله رب العزت نه دا امید و، زما خو دا تمه وه چې ما ټول عمر د الله رب العزت د محبوب بنده د خبرو د هغه د احادیثو خدمت کړی دی، الله رب العزت به ما بخښنه وکړي. وایي چې زما بخښنه وشوه هغه هم ډېره په عجیبه خبره باندې وشوه. څنګه عجیبه خبره؟ یو ورځ زه لګیا یم د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم حدیث لیکمه، خپل قلم مې راواغستو او په سیایي کې مې ډوب کو، چې د سیایي نه مې راپورته کو زما د قلم په نوکه باندې یو مچ کېناست او دا مچ تږی دی
او دا سیایي سکي دا چوسي نو وایي مال چې ورېږه لږ صبر وکړه چې کله دا مچ تږی دی دا سیراب شي د تنده ختمه شي زه به بیا لیکل وکړم. وایي الله رب العزت ته زما دا عمل دومره خوښ شو، الله رب العزت ته زما دا عمل دومره زیات مقبول شو چې الله وایي ما ستا بخښنه په دې عمل باندې وکړه. او داسې هم نه، الله رب العزت ته زما د عبادت څه حاجت نشته دی، د عبادت فایده ما لره ده، زما د اطاعت فایده ما ته ده. الله رب العزت نه زما د عبادت محتاج دی نه زما د اطاعت محتاج دی. الله رب العزت بشماره مخلوقات پیدا کړي دي چې کوم هر وخت د الله رب العزت عبادت او اطاعت ته تیار ناست دي، د حکم تابع دي چې حکم ورته کېږي دي به په سجده هم پرېوځي. بلکې دا انسانان پرېږده، حیوانات پرېږده، ذی روح پرېږده. الله رب العزت قرآن کې فرمایي وَيُصَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ. الله هغه ذات دی د بجلی چې کوم دا پړق دی دا هم د الله رب العزت تسبیح او حمد بیانوي. الله رب العزت قرآن کې فرمایي وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ. څوک چې محنت او کوشش کوي دا محنت او جدوجهد د ځان دپاره کوي. ان الله لغنی عن العالمین. الله رب العزت هغه چې کوم دی د دې ټولو شیزونو نه بې نیازه دی. الله زما او ستا عبادت ته محتاج نه دی، خو دا زما او ستا د آخرت دپاره ذخیره جوړېږي چې زه اطاعت وکړم او د الله عبادت وکړم. یو بزرګ باره کې راځي چې 40 کاله مسلسل د الله رب العزت عبادت کړي، د شپې به خلک ودو دی به په مانځه باندې ولاړ دی منځونه به کول. خو یو دا عیب و پکې چې سحر به کله راپاڅېدو خلک به یې رټل او بیا اودسو ای بالمازو تاسو ټوله شپه خوبونه وکړل، تاسو ټوله شپه ارامونه وکړل او دې بنده ته وګورئ دا بنده ټوله شپه د الله رب العزت په دربار کې ولاړو او جړه فریاد یې کولو او د الله عبادت یې کولو او الله سره راز او نیاز کولو. 40 کاله داسې عبادت کړي. 40 کاله بعد ورته الله رب العزت فرمایي چې ای بنده ما ته ستا سجدې نه دي قبولي، ما ته ستا منځونه نه دي قبول، زه لاړ شه او تم ځه او دا منځونه دې هم سنبالې کا او دا سجدې دې هم سنبالي. د چې کله دا واورېدل و چې زما خو د ټول ژوند متاع دا وه، زما د ټول ژوند هغه ذخیره هم دغه عبادت دی چې دا الله ته نه دی قبول، نو بیا به زه څه کومه؟ جاړي او جړه فریاد ټوله شپه ورځ پې تېره شوه جاړي. خلک تېنه تپوس کوي چاته څه خبره هم نه کوي. یو ډېر نږدې او قریبي ملګری رالی، هغه ورته وایي چې ګوره دا څه قصه ده، تا داسې دا شپه ورځ دې په ځان یو کړې ده او جړه فریاد کې او حل چاته نه وې. دا راته وایي چې قصه څه ده، ولې داسې خفګان سره مخامخ یې؟ دغه بزرګ ورته وایي چې ما ته د الله رب العزت د طرف نه اواز وشو چې بنده ستا 40 کاله عبادتونه، ستا منځونه او ستا چې څومره اطاعت دی دا ما ته قابل قبول نه دی، تم ځه او دا اطاعت تم سنبال. وایي ځکه جاړم چې ما سره خو دې نه نور څه قیمتي متاع نشته دی. دا چې زما کومه ټولو نه بهترینه قیمتي توشه وه هغه الله ته ناقابل قبول ده، نو زما د ژوند څه فایده او زما د دومره محنت څه فایده؟ هغه ملګری ورته وایي چې خیر دی بس دا 40 کاله دې تېر کړه، دا باقي ژوند د خپلې مرضۍ مطابق تېر کا، دا د خپلو خواهشاتو په پیروۍ کې تېر کا، دا د خپل ځان د خوشحالولو په لاره کې تېر کا. 40 کاله خو هسې هم تېر دي. دا بزرګ ورته وایي چې نه زه خوځم نه د دې در نه، صحیح ده الله رب العزت بندگان ډېر دي، د الله مخلوقات ډېر دي، د الله عبادت کوونکي ډېر دي، د الله یادونکي ډېر دي، د الله تسبیح او حمد و ثنا کوونکي ډېر دي، خو زه به د دې در نه نه خوځم ځکه چې زما عمده یو الله دی، زما عمده یو در دی، د دې در نه غیر زه بل در ته نه ځم. صحیح ده که الله رب العزت ما ته ضرورت نشته، زما عبادت ته ضرورت نشته، زما اطاعت ته ضرورت نشته، ټیک ده، خو زما خو الله ته ضرورت دی، زه خو الله ته محتاج یم، زه خو یو محتاجه بنده یم، زه به عمدې در پورې ملازم یم، زه به عمدې در نوکر یم، د دې نه به زه نه خوځېږم. غیبي اواز ورته وشو چې پاسه بنده دا عبادت دې هم قبول شو او زور چې کوم 40 کاله کوم عبادت دې کړی هغه هم قبول شو.
نو مونږ او تاسو الله رب العزت طرف ته د خپل احتیاج اظهار وکړو چې الله ستانه غیر زمونږ بل خدای نشته، ستا در نه غیر زمونږ بل در نشته. بیا ګوره چې الله تا سره کومه معامله کوي، ستا کوم ضرورت داسې دی چې هغه نعوذ بالله د الله رب العزت د قدرت نه، د هغه د قدرت نه هغه لرې دی. الله رب العزت هر ضرورت چې تا ته پیدا دی دا پیدا کړی الله دی. دا ضرورت ختمونکی هم الله دی، الله به ختموي. او دا هم نه ګوره چې الله رب العزت زما او ستا عبادت ته محتاج دی. دا وسوسه او خیال دی د یو عابد او د یو عالم او د یو باعمله مسلمان زړه ته رانشي چې زه دا کوم عمل کوم، نیک عمل کوم، زه دا کوم عبادت کومه، زه کومه په دې نیکه لار باندې روان یم، نو خدا نه خواسته دا چېرته زما په الله باندې احسان دی. الله رب العزت هغه ذات دی چې په دې کائنات کې څومره مخلوقات دي دا ټول په ټول د الله رب العزت عبادت ته تیار دي. د انسان به څه سجده وي، د انسان به څه رکوع وي، د انسان به څه منځ وي، د انسان به څه روژه وي. الله رب العزت ته داسې مخلوقات دي، داسې فرشتې دي، د پیدایش نه واخله تر قیامته پورې هغه په رکوع باندې دي. داسې فرشتې چې هغه د پیدایش نه واله تر قیامته پورې په سجده باندې پرتې دي. داسې فرشتې دي چې د پیدایش نه واخله تر قیامته پورې هغه په قیام باندې ولاړ دي. نو زما او ستا مات ګوډه عبادت چې هغه د دنیا خیالات او دنیاوي معاملات او زما د دنیا مصروفیات ټول زما په عبادت کې خلط ملط دي. د دنیا د مشاغلو د وجې زما عبادت هم هغه عبادت نه دی چې د احسان درجې ته ورسي. او زه بیا په دې مات ګوټه عبادت باندې فخر کوم. نه، الله رب العزت هغه ذات دی چې چرته د انسانانو د الله د عبادت نه انکار وکړو، الله به دا حیوانات تابع کړي چې شابه تاسو زما عبادت شروع. او حیوانات د الله عبادت کوي هم. امام مالک رحمت الله علیه فرمای دا زمونږ چې کوم مشهور فقه دي څلور، هغه فقه مالکی چې کوم مشر دی امام مالک رحمت الله علیه، لوی محدث او فقيه تیر شوی. هغه فرمایي یو ځل زما زړه کې دا خیال رالی چې زه د الله رب العزت یو داسې عبادت وکم چې په دنیا کې بل هیڅ یو سړی په هغه وخت کې هغه عبادت کوي. نو سوچ مې کولو، ما ویل چې دا د کعبې طواف دا داسې عبادت دی چونکې کعبه یوه ده او دا د کعبې طواف دا ممکن دی په داسې حال کې چې بل سړی طواف نه کوي او یو واحد ځلې بیا یم طواف کوم او بیا الله ته ووایم، ځکه چې هغې خو د الله سره ډېر د راز او نیاز معامله وه، دا د الله محبوب بندگان دي. او بیا الله ته ووایم چې الله چې زه نه وی دا عبادت به چا کولی. دا د هغې خپل حال دی. زمونږ او ستاسو غوندې ګناهګار بندگان دا خبره نشي کولی. امام مالک رحمت الله علیه وی چې زه به کله لاړم کعبې ته، هر وخت به کعبه کې څوک نه څوک لګیا او طواف به کوي، که شپه به وه، که به ورځ وه، که به نور وو، که به وریځ وه، هر حال کې به کعبه کې څوک لګیا وو او طواف به کوي. و یو ځل قدرتي داسې کار وشو چې انتهایی تیزه سیلۍ او طوفان رالی او باران یو په شړق راوورېدو او هغې سره ګلۍ هم راورېږي. مطاف کې چې څومره خلک دي دا ټول سایډ ته شو. ما ویل چې یاره عمده موقع ده راشه د کعبې طواف وکړه او بیا الله رب العزت باندې خپل ناز ښکاره کړه. وایي زه چې کله لاړم مطاف ته کوشم څه ګورم چې یوه توره اژدها ده او د کعبې نه تاویږي طواف کوي. الله رب العزت غیبي اواز کوي مالکه که دا بندگان نه وي زه به خپل نور مخلوقات را تابع کړم، هغه به زما عبادت کوي خو زما عبادت به هېڅکله نه ودرېږي. نو الله رب العزت زما او ستا عبادت ته ضرورت نشته، زما او ستا الله ته ضرورت دی، زما او ستا الله ته حاجت دی چې مونږ او تاسو الله ته د خپل عجز اظهار وکړو، مونږ او تاسو د الله رب العزت د رحمت ځان طلبګار وګرځو. او چې کله انسان خپل عاجزي ښکاره کړي، انسان خپل انکساري ښکاره کړي، انسان خپل کمزورتیا ښکاره کړي چې الله ته طاقتور، زه کمزوری، ته خالق، زه مخلوق، زه ستا بنده، ستا ته محتاجه، بیا الله رب العزت د انسان لاس نیوه کوي. هیڅ چاته بیا مخلوقاتو احتیاج ته نه پرېږدي، بیا مخلوقاتو ته نه محتاجه کوي.
او ما تاسو ته عرض وکړو چې د الله رب العزت ذات ګرامی داسې ذات دی چې هغه په معمولی خبره باندې الله رب العزت رحمت دا انسان طرف ته متوجه کیږي او الله رب العزت ذات داسې ذات دی چې په معمولی خبره باندې د انسان بخنه کوي. کتابونو کې راځي و یو دوه کسان په ورځ د محشر به د هغې د دوزخ ته د تلو فیصله وشي چې کله ورسره حساب کتاب وشي ارشاد باری تعالی به وشي چې تاسو دواړه دوزخیان یې او زه دوزخ ته. نو هغه دوه کسانو کې یو به منډه ووي په منډه به روان شي دوزخ طرف ته او دا بل به داسې سلو ګامونه اخلي او بیا به وروسته ګوري بیا به یو دوه قدمه واخلي او بیا به وروسته وګوري. الله رب العزت دا دواړه به واپس راوغواړي او تپوس به ترې نه کوي. اول هغه سړي نه چې کوم منډه وواله ای بنده تا ته چې کله د جهنم ته د تک فیصله واورولې شوه ته په منډه روان شوې دا ولې؟ هغه به وایي ای الله په ټول عمر کې په دنیا کې مې ستا نافرماني کړې ده هېڅکله مې ستا حکم نه دی منلی دی هر حکم کې چې کوم دی ما ستا نافرماني کړې ده او ستا اطاعت مې نه دی کړی ما ویل چې دا یو آخري حکم دی دا خو ومنم. نو ځکه چې تا وویلې چې جهنم ته زه په منډه لاړم چې زما د حکم په تابعدارۍ کې څه قسمه کمی رانشي. هغه بل ته به وویلی شي چې بنده ته ولې کله قدم واخلي بیا په شا ګوري ولې سم روان سم مزل ولې نه کې؟ هغه وی الله ما ستا د رحمت ډېرې قصې اورېدلې دي ما ستا د رحمت ډېر مواعظ اورېدلې دي او زه همغه د رحمت محتاج یم ځکه وروسته ګورم چې د الله رب العزت رحمت به په جوش کې راشي او ما ته به ووایي چې بنده زه باوجود ستا د ګناهونو لاړ شي جنت ته او ستا د جنت فیصله وشي. وایي الله رب العزت به هغه دواړو بندګانو ته وایي چې ځئ لاړ شئ جنت ته تاسو دواړه ما وبخئ. نو الله رب العزت هغه ذات دی چې په معمولی خبره باندې د انسان د بخنې فیصلې کوي خو په هغه صورت کې چې کله انسان د خپل انسانیت اظهار وکړي انسان دا عبارت د عجز نه دی دا د کمزورۍ نه دی دا د محتاجۍ نه دی چې کله انسان الله رب العزت ته خپل احتیاج ښکاره کړو الله زه تا ته محتاجه الله ته غني بادشاه ستا ما ته ضرورت نشته خو زما تا ته حاجت دی الله ته قوي بادشاه زه کمزوری بنده ستا ما ته حاجت نشته خو زما تا ته حاجت دی تا ته مې ضرورت دی. الله رب العزت به په دې بنده باندې خپل رحم او کرم وکړي. الله رب العزت دې څه مو وویل څه مو واورېدل په دې باندې مال او تاسو ټول له عمل کولو توفیق راکړي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.